درې خبرې وي. اولنۍ خبره د دې ځای پورې د الله په ښایسته توفیق سره تر یو ځای پورې بیان شوه. دا به څنګه پته لګي چې زمونږ ایمان کمزوری دی یا قوي دی، یا کم دی یا زیات دی. دا نښې مخکې نه خطبو کې د الله په فضل بیان شوي. نن دویمه خبره کو. هغه دویمه خبره دا ده چې دا ایمان ولی کمیږي یا ولی زیاتیږي یا ولی کمزوری کیږي یا ولی قوي کیږي. او دریمه خبره به انشاءالله بیا بیانو. هغه دریمه خبره هغه دا ده داسې به څه اسباب وي چې موږ استعمال کو چې دا ایمانونه هم نه کمزوري کیږي او دا ایمانونه هم سات په سات قوي کیږي. څنګه چې مخکې خبرې موږ د الله په توفیق سره د قرآن او د حدیث نه بیانولې، دا خبر هم د قرآن او د حدیث نه بیانو چې د انسان ایمان ولی کمزوري کیږي یا د انسان ایمان ولی کمیږي. د ټولو نه اولنی سبب زما د علم موافق د قرآن او د حدیث د لاندې هغه دا دی چې انسان د قرآن نه څومره لرې و هغومره به د ایمان کمزوري کیږي. او څومره چې یو مسلمان رور می یا د یو مؤمن رور خور می د قرآن سره تعلق زیاتو، د دې انسان ایمان به سات په سات زیاتیږي، کمیږي به نه. یو لوی عالم تیر شوی دی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله، او د دا واقعا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه په مجموع الفتاوی کې ذکر کړی. د الله یو خخ بندو زمنګ د علم موافق نیک عمل بندو، پښتانه وتا پیرانو پیرم وي، څوک ته لوی ځوانم وي، ډیر نیک عمله د قرآن او د حدیث تابع انسانو. یو ورځ دی په خپل عبادت خانه کې په مانځه ولاړ دی او د سر د پاسه یو خسته چترۍ چې د نور نه ډکه ده او د رڼا نه ډکه. دې چې ورته وکتل ډېر حیرانه شو چې ډېره ښایسته نوراني چترۍ ده او په سر د انسان ودرېږي، انسان به خامخا حیرانه کېږي. د دې بره چترۍ نه ورته اواز دا وشو چې ای عبدالقادره، زه ستا اله یم، انا الهک. دا خبره چې سسو کوي دا ستا اله دی، دا الله دی. داسې تعبیر یې کړی، ویل زه ستا اله یم. ما چې په مخ کې خلکو څه حرام کړي دي په چا، هغه مې تعالی ټول حلال کړي. او په نورو روایاتو کې سره دا هم شته چې شیخ عبدالقادر جیلانی ته ویلي بس تا ته زما د طرف نه نور عبادت معاف دی، بس بندگی نور مه کوه. بس دومره عبادت د الله دی وکړو چې د دین وروسته ستا بندګۍ د الله ته ضرورت نشته. شیخ عبدالقادر جیلانی ورته وایي دا څنګه کیدی شي؟ یو کار دی محمد صلی الله علیه وسلم ته حرام وي، ماله څنګه حلالي؟ زی امتی ما. یو کار دی دسی وی عبادت کول تر مرګه پورې، دا محمد صلی الله علیه وسلم ته نو ماپ. محمد صلی الله علیه وسلم ته الله په قرآن کې ویلو وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. زما بندا محمد صلی الله علیه وسلم تب تر مرګ پورې زما بندگی کی. ناغه ته څنګه نه ماف کیږي، ما ته څنګه ماف شو؟ او بیا ورته وایي سپیا کورې شته شیطان یې. نو بیرته ورته شیطان څه وایي؟ علم د قرآن او د حدیث ته وجه نه زمانه بچ.
ګنې په دې خبره ما او یا پیران گمراه کړي دي چې ما وسره دغه څه قصه کړې ده، هغې بس عبادت پرېښودی دی او د کفر او د شک او د شرک په جال کې مې راغلی دي. زما خبرې ته سوچ کوه. د ټولو نه اول والله العظیم که څوک یو ورور مې دا غواړي یو خور مې دا غواړي چې الله زما د ایمان زیات کړي او کم نشي، زما د ایمان قوي شي او خراب نشي، هغه ته داسې وایه وایي د قرآن سره ستا څومره تعلق دی لږ څومره چې ستا ایمان په الله باندې زیاتیږي. دا به صرف یو لار ده چې قرآن کریم دی او د هغې تشریح د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث. په دې قرآن کې الله داسې فرمایي، الله وایي اولم یکفیهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم. الله فرمایي پورا دا خبر نه چې زما نبی پتا مې داسې کتاب لوستلی دی نازل کړی دی چې په دی لوستلی د ایمان د زیاتوالي دپاره، د ایمان د قوت دپاره، ستا د ایمان د برقرار ساتلو دپاره قرآن پوره نه دی. دا قرآن الله وی پورا دی. بر شیخ الاسلام ابن القیم وی قرآن څو کاره کوي، دې خبرې ته لږه سوچ وکړه. یو به درته قرآن خپل رب ښیي، معرفت د رب به ته کوي چې رب الله څوک دی، دا به درته ښیي. لږ معرفت الرب المدعو الیه، دا ته چې دا ټول قرآن راوالی، دا ټول قرآن الله ښیي سړي ته. الله دا اول نه چې موږ قرآن شروع کوو بسم الله، بیا چې فاتحه شروع کوو الف الحمدلله. قرآن کې یو کاردار دی لږ نو رب د قرآن نه پیژنې. دویمه خبره دا قرآن به تا ته د الله د معرفت لارم ښیي. قرآن چې دی دا الله دې له رالیږلی چې رب به څنګه پیژنې، لار به د رب د پیژندو څنګه یې لږ. په دې قرآن کې الله وایي وهذا صراط ربک مستقیما. الله فرمایي دا قرآن ستا د رب سیده لاره ده چې دا سیده الله ته رسېدل لږ. کله داسې فرمایي وان هذا صراط ربک، دا قرآن الله داسې فرمایي دا ما ته سیده لار ده، په دې کې دې پلو دې پلو نشته دی بس. او دا خبره په دنیا کې چې څوک مسلمان شوي دي زمونږ عقیده دا ده، زمونږ ایمان دا دی دا سیده لار ده رب چې ورته ښودل شوې ده. والله دا قرآن دی چې دا به تا ته سیده لار د رب ښیي. لږ چې ته کومه واقعه ګورې، هره واقعه چې ته ګورې، لږ یو واقعه لکه ته وګوره بخاری کې جبیر ابن مطعم داسې فرمایي دا کافرو د ده د پلار چې و مطعم ابن عدی دا د رسول الله سره احسانات کړي و اگر چې هغه هم کافرو. نو دا مطعم د ده زوی جبیر مدینې ته راغلی د قیدیانو په آزادولو پسې. قیدیان ول رسول الله په بدر کې نیولي او یا کسه قیدیان جمعات کې ناست دی مسجد نبوي کې مونځ نه کوي، صرف په دې حق راغلی دی چې د الله نبی څومره روپۍ غواړي چې هغه درکو زما قیدیان راک. خو د الله نبی د ماښام مونځ له کوي، د ماښام مونځ. او زما نبی د آیات وایي دا سورت وایي د قرآن چې الله فرمایي سورت تور کې والطور وکتاب مستور. الله وی تور گواه دی کتاب او وی دا سورتونه چې ما آیاتونه چې ما اوریدل وی زه حیران وم چې دا د چا کلام دی، دا د چا خبرې دی. خو چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماښام مونځ دې ځای ته راورساو، دا سورت دې ځای ته راورساو چې الله فرمایي ام خلقوا
من غیر شیء ام هم الخالقون. الله د سوای ته بے پیدی الله پیدا کړي کنه ته د خپل ځان په خپل پیدا کونکي لګ. وای دا آیات چې ما وارده کادت قلبی تطیر ما ویل چې زړه مې واولته لګ. خود دې آیات د اول اوریدو سره وذالک اول ما وقر الايمان في قلبي، دا ولنۍ خبره و چې زما په زړه کې ایمان نه نوت. بس بیا راغی مسلمان شو. دا خو ماس یو خبره یو مثال ذکر وکړ. کتره په خپل قرآن راوالی قرآن کریم کې الله د پیرانو دا قصه چې کړي دا یې څه کړي. پیرانو یو ساعت قرآن واورید، لږ ساعت معمولی ټیم و یو ګنټه لګ. والله دا قصه په دې قرآن کې کوي وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. قرآن واوریدو او کله چې قرآن واوریدو حاضر شو یو بل ته ویل چوپ شي، او کله چې قرآن سر ته ورسیدو نو خپل قوم ته په لږ ساعت د ایمان دعوت ورکوي. په خپله مې ما اولې ویلي چې موږ ایمان راوړی دی په خپل رب. ولن نشرک بربنا احدا، موږ به د رب سره هیڅوک نه شریکو، بس موږ ایمان هم برابر شو. خو یو خبره واوره، زړه کې یو سوال راځي، په ذهن کې یو سوال راځي، ډېر اهمه خبره دا غدا ده. زما ډېر رونه مسلمانان رونه خويندې داسې شته، مؤمنان داسې شته، مؤمنات داسې شته، قرآن اوري او قرآن په زړه کې ایمان نه زیاتوي، ایمان پکې نه زیاتېږي، په ده کې ایمان یې نه قوي کېږي، ایمان یې نه طاقت ورکېږي. دا څه وجه ده؟ حسن بصري وی رحمه الله قرآن درې قسمه خلق لري. یو قسم قرآن هغه خلق لري جعلوه بضاعه، دا دنیا دا قرآن ذریعه د دنیا د راغونډولو ګرځولې ده. ډېر عالمان، ډېر قاریان، ډېر معلمین معلمات قرآن خلقو ته ښیي ظالم لولي، خو هغوی دا قرآن دی لولي چې خلق ولا پیسې ورکی او دنیا ولا خلق ورکی. دای قرآن مقصدی لګ. وای دا خلق خو دی الله زیاتنه کی په دنیا کې چې تا دا قرآن د دې طریقه وا چې دا د دې لپاره الله را لګلې و چې ستا ایمان پې زیات شي، ستا په ایمان نه ستا په دنیا زیاتېږي لګ. او دویم قسم خلق هغه دی، دویم انسان هغه دی قرآن لولي دا حروفی چې دی دا حروف دومره مزیدار وي او تجویدونه او قرأتونه دومره مزیدار کوي او د حاکمانو او د حکامو مخې ته وروړي او هغوی په نیز باندې خپله مرتبه چوتوي. دا خلک مونږ په دنیا کې ډېر دی، خو دا ټکې واوره د داسې خلکو لپاره قرآن د ایمان د زیادت ذریعه نه ګرځېږي او نه ایمان قوي کېږي، بلکې د دوی وخت په وخت باندې ایمانونه ښکته راولېږي لږ. یو قسم خلقو په ایمان زیاتیږي زما ورور مسلمان، کم رجل جعل هذا القرآن دواء، دا قرآن یو علاج ګرځولی او وضعه على داء قلبه، دا قرآن د زړه په مرض د پاسه کیدي چې زما په زړه کې کمه کمزوري ده، قرآن واوري او اقا مرض د پاسه دا د قرآن علاج کیدي. دا قرآن د داسې خلکو لپاره شفا ده، د داسې خلکو په ایمانونه زیاتېږي لږ. فضل وی فضل دا د فضیل روایت کوي. فضیل وی زه پاول کې بے حیا انسان وملک. فضیل ابن عیاض ته وی چې لوی عالم دی وس، وی زه زما د یوې جینۍ سره غلط تعلق لګ او زما د تعلق د وجې نه زه په دیوالونو ختلم او دا مې سوچو چې د دې جینۍ سره خبرې اترې وکړم. خو ما چې کله دا په دیوال ختمه یو قاری دی یو عالم دی قرآن لولي لګ او کوم آیات لولي؟ دا آیات لولي. دی آیات کې الله فرمایي اے مؤمنانو
الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. مؤمنه ستا په دې زړه کې د الله د ذکر او د قرآن د وجنا د وسه پورې عاجزي ناراضي. مؤمنه ته قرآن اوري لا تر وسه پورې ستا په دې زړه کې خشوع ته وي. ابن کثیر وایي د زړه نرمېدلو ته، د الله هر حکم قبلېدلو ته او د الله نه په دې زړه کې یېرې ته ستا باندې قرآن تر وسه پورې د اثر نه دی کړی. د وسه پورې د څه قیصه ده. وی دا آیات چې ما واورېدو چې الله وایي مؤمنه لا پتا د وسه دی خو کافر نو، دی خو عالم و، دی خو عام مسلمانو، خو دا آیات چې واورېدو چې الله فرمایي مؤمنانو تاسو خو ځان ته مؤمنان ووایي، په تاسو باندې د دې قرآن د اورېدو د وجې نه په زړه کې عاجزي ولې نه راځي؟ لږ ته د الله هر حکم ته ولې غاړه د دې قرآن د وجې نه نه ږدې؟ ستا په دې زړه کې د خپل رب نه هر امر او هر نهي ته عاجزي ولې نه پیدا کړي؟ وی ما چې د یو عالم نه د آیات د شپې واورېده پسې یې ودرېدم او ما ویل چې بلا انا یا الله دغه وخت راغلی دی زه ته توبه وباسم الله بس نور مخکې نه ځم. بس وی ښکته راکوشومه وی په یو ځای کې مې شپه راله شړه ځمکه وه، زه یو کوټه وه په هغې کې کېناستمه، په لاره کې یو شړ ځای و، په لاره قافله روانه ده. قافله وایي لکه ځو که نه لږ ایساره شو، و یو ورته وایي بل ته مزه ولې؟ په لاره کې پوزیل ډاکو ناست دی، هغه به نانه مال واخلي. دا پوزیل ډاکو، دا قطاع الطریق، دا پلانکې او دا صفتونه پکې ولګ. وی دا خبرې چې زه اورمه وی ځان سره مې ویل چې ای پوزیله د الله بندګان ستا نه یېرېږي، ته خلکو مالونه شوکې، ته د رب العالمین نافرماني کې. نن چې د دې ځای نه قرته واپس شم ما باندې به دا نظر وي چې زه به د نن نه وروسته د حرمینو نه علاوه په بل ځای کې ژوند نه تېرومه او دا خپله ټوله زندګي مې دا توبه لاته ده چې زما ربه څومره مې چې نافرماني کړې ده دومره به ستا اطاعت او تابعداري کومه. زه ما خبرې ته سوچ وکړه که څومره اسلام په چا کې زیاتېږي، څومره ایمان د پکې زیاتېږي، لارې صرف دا ده چې ته قرآن سره لږ تعلق جوړ کړه. ما هغه مخکې خبر رانیولې وه چې ابن القیم وایي قرآن به تا ته یو رب مدعو ښیي، رب دویم لار به درته ښیي چې الله به څنګه پیژنې، او دریم به درته قرآن دام وایي چې که الله دې وپېژنده او په هغه دې ایمان راوړو ستا دپاره به په آخرت کې څه کم ثوابونه به کم جنتونه به کم نعمتونه به لک. خدا هم یاد ساته قرآن داسې یو کتاب دی د دې مقابل کې یو درې نورې خبرې هم درته ښیي. یو درته دا هم ښیي شیطان څه ته دعوت ورکوي، دا قرآن بیان د دې کوي. شیطان والله ټول د رب نافرمانۍ ته دعوت ورکوي. شیطان ټول عمر ټول کوشش د هغه دا دی چې دا انسان به زه څنګه کافر کم او څنګه به ته ایمان د زړه نه وبه. خدا به هم درته دا قرآن وایي چې د شیطان ګورې ټول کار دا دی. الله په دې قرآن کې داسې ویلي کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان انسان ته وایي کافر شه، چې کله انسان کافر شي شیطان ورته وایي زه د نه بیزار یم. بس نو دویمه خبره واوره د شیطان چې دا کمی خبرې ته دعوت ورکوي د دې لاره سره دام درته قرآن ښیي او دام یا ساته که د شیطان دې ومنل ستا به آخري انجام به څه شي، آخري عاقبت به دې څه. دا درې خبرې دې طرف ته، دا درې خبرې دې بل طرف ته، دا شپږ خبرې دي چې دا د دې ټول قرآن خلاصه او حاصل دی چې دا د دې په وجه به ستا ایمان هم زیاتېږي او دا درې خبرې به یو طرف ته زده کوې او دا درې خبرې به بل طرف ته. د دې د وجې نه یو عالم دی ابراهیم الخواص وی رحمه الله، هغه وی دا د ایمان یا د دې زړه علاج یا د دې دوا یا د دې علاج دا پنځه خبرې دي.
دا 15 خبرې ځان کې راوله ان شاء الله ستاسو د زړه علاج به وشي. او چې دې 15 خبرو کې ستاسو په زړه کې دا خبرې نه دا خبر یا ستا ایمان نه برابرېږي ستا د زړه علاج نه کېږي. یو به د ټولو نه اول قرآن لولي قرأت القرآن بالتدبر قرآن راواله خو د سوچ سره یې ووه. مونږ یې ولولو قرآن دی کې شک نشته. زما مسلمان ځان ته چې وایي مسلمان رور مې والله ډېر مسلمانان داسې شته چې هغه د قرآن معنا نه پیژني. لږ ځان ته مسلمان وي ته ځان ته مؤمن وي په قرآن والله دا ډېره عجیبه خبره. ستا ایمان به څنګه قرآن زیات کی تا ته د قرآن معنا نه دی یاره. قرآن خو یوازې د الفاظو ته نه وایي. قرآن د الفاظو د معنا دواړو نوم دی. لږ خو دا ولې داسې شوې ده چې زما مسلمان اغا اقبال ډېره ښایسته خبره کوي وہ معزز ہوئی زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل ہوئی تاریخ قرآن ہو کر. چې په زمانه کې د چا ایمان زیات شوی دی څوک عزتمن شوي دي والله د دې قرآن په وجه دغو موږ ولې ذلیله شو. نن مسلمان رور مې قرآن معنا نه پیژني. لږ د عرشي دپاره اوسه ټیم شته د دنیا د پیدا کولو لپاره ټیم شته او ښه ټیم وسره د کاروبار دپاره اوسه ټیم شته چې څوک په کومه مشغله کې مصروف وي د سهار نه تر ماښامه پورې هغه مشغلې نه یوه ګنټه د الله کتاب ته دی نشي ایستلی. او ځان ته وایي مؤمن ځان ته وایي مسلمان. دا خبره واوره قرآن د انسان ایمان زیاتوي خو د هر چا نه. ایمان د هغه چا زیاتوي خو چې څوک خو په قرآن پوهېږي که نه هغه به تعالی ایمان زیات شي نه پوهېږي ستا ایمان به زیات شي. پاتې شوله تدبر کول سوچ کول په قرآن کې. سوچ به ته به په دې څه سوچ وکړې چې الف لام میم کې الله څه وایي. ته به په دې څه سوچ وکړې چې ذالک الکتاب کې الله څه وایي. ته به په دې څه سوچ وکړې چې د لا ریب فیه څه معنا ده. لږ ډېر لرې د زړه ستا د دې ایمان د زیاتوالي یا د دې بنیاد چې دی ابراهیم الخواص وایي د ټولو نه اولنۍ خبره هغه دا ده قرآن لګولل او په سوچ د لاندې و. د دې د وجه نه یو حدیث کې داسې راغلي د الله نبي فرمایي دا قرآن کله داسې څوک لولي چې په هغې کې د ده څه خیر نه وي. لږ کله داسې الفاظ دي قرآن ځنې خلک لولي خو دا قرآن بیرته په ده لعنت او په ده باندې غضب کوي. دا قرآن دلته داسې مثلا په قرآن کې هر وخت کې د آیات وی چې الله په دې قرآن کې ما او تا ته رسي داسې وایه چې زما الله زه ستا بنده یم صرف زه به ستا نه صرف مده او والله دې د هر چا غلامي کوي د هر چا په در کې پروت وي د هر چا نه سوال کوي د هر چا نه تمه کوي د هر چا نه مدد غواړي. لږ قرآن لولي خو دا قرآن ستا تکذیب کوي دروغجن انسان ته تا ایمان نه دی برابر شوی. ولې قرآن د تدبر د لاندې د ایمان ذریعه وه چې په دې باندې به قرآن یو واقعه به واوري. مثلا خلک یې ډېر اوري د یوسف علیه السلام واقع خلک اوري خو والله تا د یوسف علیه السلام په واقعه کې صرف دقه د عیش خبرې اورېدلې دي. والله د یوسف په واقعه کې د چرته دا خبره اورېدلې چې یوسف علیه السلام د ښځې په جال کې راغی او رب ته سوال وکړ الله جیل ته مې واچوه خو الله ما د دې ښځې د جال نه بچ کړی. الله عرض مې دا خبره کوله د ټولو نه اول علاج یا د ایمان د زیاتوالي اولنۍ ذریعه چې ده دا قرآن د سوچ د لاندې لوستل. دوه څلورو سره نور مې اسې واوره او انشاءالله بله جمعه کې به د هغې وضاحت کو. یو خلاء البطن چې حرام خور انسان وي دا مه وایه چې ستا ایمان به زیات شي. د حرام خور انسان ایمانونه نه زیاتېږي. اگر که خلق په دیم نه پیږي چې حرام څه دي او حلال څه دي خدا خبره واوره. بس د حرام خور انسان زړه نه جوړېږي. دا داسې خوراک دی داسې کوي چې د هغې سره د چا ایمان نه برابرېږي د هغې سره ستا ایمان نه زیاتېږي. لږ او درېیمه خبره وقیام اللیل چې زړه دې جوړې زړه دې برابرې ایمان دې زیاتې والله د شپې الله ته راپاڅېږه. لږ
زما نبی ته الله وایي د شپې قرآن لولا او د شپې را پاڅېږه ولې ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا دا زړه چې د ښه کلکی که نه والله دا به دا قرآن چې ته د شپې په حصه کې لولې او دقه وجه وه زما نبی به د شپې قرآن ډېر لوستو ولې به ډېر لوستو دا د شپې دا قرآن لوستل خاص کر د شپې قیام اللیل پاڅېدل دا د سړي ایمان ډېر زیاتی لګ او څلورمه خبره په دغه اثر کې دا والتضرع عند السحر شربانګ په وخت کې را پاڅېږه الله ته لږ فریاد وکړه زما مولا زه خو ډېر کمزور ایمان والا شم زه خو ډېر خراب شم لږ آخري خبره چې دا به انشاءالله زه بله جمعه کې وایم قیام مجالسة الصالحین د نیکانو سره کېناستل دا ایمان ډېر زیاتی لګ ایمان د انسان په دې خبره ډېره د ښو خلکو خواته کېنه د غلطو خلکو خواته مه کېنه ایوب وی ما ته عمر بن عبدالعزیز یو نصیحت کړی یو وصیت یې راته کړی ویل ثلاث لا تبتلی بهن نفسک په درې خبرو باندې په ځان امتحان نه کې دا خبره زما واوره په درې خبرو په ځان امتحان نه کې غلطو خلکو د مثال خبره کوم د غلطو خلکو سره مه کېږه یو دا یاد وساته چې لا تدخل على سلطان وان قلت امره بطاعت الله باچا نه دی باچاهانو په باره کې ښه باچاهان خو اسم په دنیا کې نه دا کوتاو بوتاو باچاهان دي که ځان ته مؤمن هم وي او مسلمان هم ورته وایي د باچا خواله مه ورځه ولږ مه ورځه خواله ولې مه ورځه خواله والله د باچا خواله چې څوک ورغلي دا غلط انساني تام ځان سره هلاکوي تام ځان څخه خرابوي لږ دویمه خبره مې دا واوره چې و ایاک ان تدخل على امرأة د پردی ښځه خواله به نه ورځئ پردی ښځه به ځان خواله نه راولې لږ اگر که ته په دې زړه کې دا خبره کې چې زه خو ته د الله طاعت خیمه او زه ورته قرآن د الله کتاب والله بیا م ورځه لږ چې د دې ښځه د دې خواته شریعت اجازه ته نه دی کړی دا ستا دپاره فساد دی ستا دپاره د هلاکت ذریعه ده غلط خواله دا د دې خلکو مصاحبت مه کوه ولې د دې د مصاحبت ته وجه نه ستا ایمان ته نقصان رسیږي ستا دین ته نقصان رسیږي او دا غلطو پساقو پجارو خلقو خواته ته چې د چا خواته کینی دا یاد ساته یو سړی دی د جمعې خطبه کوي یو سړی دی قرآن وای خو ته درته وګوره چې آیا دا سړی په دې قرآن په خپله عمل کوي که نه کوي والله چې دی پې عمل نه کوي ستا دپاره دا قرآن د خیر ذریعه نه ګرځي لږ یو سړی دی قرآن هم وای او دا قرآن دی داسې وایي چې په خپله پې عمل یې نشته دی په دې قرآن باندې دا قرآن دی د الله دپاره نه وایي دی تا ته د یو ډلې او د یو تنظیم او د یو جماعت دعوت درکوي ته په دې خبر دا ستا ایمان نه زیاتوي دا ستا ایمان قطر اچوي لږ ما عرض کولو دا خبره یو آخري مثال لږ واوره بس بلې جمعې له به نور وضاحت کو انشاءالله عقبه یو کافرو ابن ابي معيط عقبه ابن ابي معيط لوی کافرو په صحیح اثر کې دا واقعه په صحیح حدیث کې را نقل په کافرانو کې دا عقبه چې او د رسول الله ډېر احترام کا او ډېر قدر به کا د یو دوستو خو کافرو سور کافرو چرته په سفر تلو عقبه کې یو صفت پکې هغه دا چې د رسول الله احترام کاو رسول الله مجلس لبه کله کله راتو ملګری په سفر تللی چې واپس راغی د خپلې ښځې نه تپوس کوي زما عقبه ملګری کافر څه حالې دی ښځې ورته وایي هغه خو صحابي شوی دی هغه خو د دین نه اوښتی دی یعنې د رسول الله ملګری شوی ځکه مشهوره شوې دا وه چې د عقبه په رسول الله ایمان راوړی دی عقبه راغی د خپل دوست خواله سلام خواته چې کوم څه خبرې اترې د هغه مرحبا هغه وخت کې څه وغې هغه ملګري کافر ولا خبرې جواب نه ورکوي هلکه ولې څه چل شوی زه دا خبر شوی ما
چې ته د محمد مجلس لتلی صلی او تا په هغه ایمان راوړی او دا ټوله معاشره په دې ګواه ده، ټول قوم داسې وایي چې دا سړی خراب شوی. عقبه ورته وایي ښه زه یو کار نه کوم، څه کار باندې به د خلکو زړه سره برابر شي چې زما یقین د خلکو راشي چې دا مسلمان شوی نه دی، دا مؤمن شوی نه دی. هغه ورته وایي یوه خبره، صرف یوه خبره، هغه دا ده لاړ شه او نعوذ بالله د محمد په مخ باندې مخامخ لاړې ورتوکلک. چې راغې بدبخته د الله په نبی باندې مخامخ لاړې ورتوکلک. زما خبره ته سوچ وکړه، د لږ ساعت ملګرتیا د وجې نه عقبه نږدې و چې ایمان یې راوړی وی، خو د غلط انسان سره لږ ساعت چې کېناستو والله بیرته کفر درجه او کم کافر شو په ټولو کافرانو کې په هغه وخت کې د ټولو نه بدترین کافر دی جوړ شو. د الله نبی چې کله مونځ کاوه په مسجد حرام کې، دا کافر راغی او د الله د نبی په دې سټې د پاسه پیروانونه او لرې راواچل. دا د څه د وجې نه د نیکانو سره کېناست بدبخت. یو دنیا نه چې ابو طالب کافر تلی دی، ولې تلی؟ په بخاري کې دا راغلی. یو طرف ته عبدالله ابن ابي امیه ناست دی، یو طرف ته ابو جهل ناست دی، دا دواړه ورته خواته ناست دي. د الله نبی چې راغی زه یې وله ورنکړو دې ظالمانو، او نبی صلی الله علیه وسلم به ورته ویل زما تره یو ځل لا اله الا الله ووایه، زه به د الله په نیز باندې محاجه او دفاع کومه، زه به دې سپارش وکړم، خو یو ځل کلمه ووایه. دا دواړه ورته دلته ناست ویل ابو طالبه د پلار نیکه دین پرې نه دی ګورې. دریم ځل چې خبره بس ابو طالب د دنیا نه کافر لاړ، ولې ویل نشم قبل ولی دین ستا محمد، اگر که ته ډېر خیرخواهی خدا ځکه خلک بلار ته پیغور را کوي. زما د خبرې مقصد دا دی وروره، که دا دو خبرې نن په درس کې واو خطبه کې واوره، چې یو انشاءالله په دې دویمه خبره به آینده جمعه وضاحت کوم. یوه خبره مې دا واوره، قرآن ستا د ایمان د زیاتوالي ذریعه ده، او زه دې ټولو مسلمانانو ورونو ته دا دعوت ورکوم ګینټه ګینټه د الله کتاب ته وباسه، نیمه ګینټه وباسه. تلاوت خپل حیثیت ته، د دې د معنی زده کولو خپل حیثیت ته، د دې د تدبر او سوچ کولو خپل حیثیت ته، د دې د تبلیغ کولو خپل حیثیت ته، د دې د حاکمیت او د نافذ کولو خپل حیثیت ته. دا ټولې خبرې په غیر د درس او د زده کولو نه کېږي. د دې د وجې نه د الله سره سړی لوز وکړي، خاص کر د رمضان میاشت او د هغې درسونه رانږدې شوي دي. د هغې لپاره باید چې مسلمان ورور داسې وایي څه کارونه به مخکې کم، څه به وروسته کمه. د دنیا کارونه ستا سر ته نه رسېږي، ناڅاپه به د باندې مرګ راغلی، مخکې د هغې نه چې دا مرګ راشي د خپل ایمان د زیاتوالي او د قوي کولو سوچ وکړو. رب العالمین دې زموږ ایمان په قرآن باندې زیات کړي، او الله دې دا قرآن زموږ د زړونو سپرلی وګرځوي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.